کوم په نامه د خدای چې لوی بخونکی او مهربانه دی. قدرمندو کتونکو، ډېر د افسوس ورځ ده. نن د پښتنو یو ډېره لویه سانحه شوې ده، زه به دا ووایم. او پښتانه یو وارې بیا په داسې طرز قتلیږي یا قتل کړی شو چې په داسې طرز به ځناور هم په دې دور کې څوک قتل نه کړي. همدا ورځ ده چې موږ جاړو، همد دې ورځې دپاره موږ چغې وهو، همد دې ورځې موږ فریاد کوو. نن د جمعې په مونځ کې یو دماکه، اوس نه پوهېږم دې وخت کې دا یو داسې لوی تاریخ تېر شوی دی چې نن د خلکو تاثرات جدا جدا دي. خو نن زه دا سوال کوم چې د دې اسلام او د کفر په جنګ کې آیا نن دا خودکش مسلمانو ګناه، دا چې کوم بې ګناه شهید شو، دا مسلمانانو او دا خودکش اسلام سره تړون نه لري؟ آیا نن د دې خبرې وضاحت کیدی شي؟ نن ډېره دردناکه ورځ ده. موږ د باچا خان پیروکار د دې ورځو نه تېر شوي یو او موږ د دې ورځ په نوعیت پیږو، په درد پیږو، په غم پیږو، په رنج پیږو. موږ په خپل دشمن هم دا ورځ نه خوښوو. خو پښتنو هم د دې ورځې فریاد و، هم د دې ورځې ژړا وه. اور چې ولګي هغه خورېږي، هغه دې ته نه ګوري چې دا بوټی به نیسم او دا به نه نیسم، هغه اور خورېږي. او بدقسمتۍ نه اور د پښتنو په خاوره خورېږي. کو هر اړخ ته دی هغه پښتون دی. موږ د 50 کالو نه دا چغه وهو. نن یو نوی موړ ته، زه ورته ځکه وایم چې یو نوی موړ ته ورسېده چې نن هغه شیز حقانیه مدرسه کې دننه وشو. اوس زه دا اینم چې دا د یو نوي اور پیل وشو او دا اور به هم پښتون ګیری هر اړخ ته. لہذا ټولو ته خواست کوم، منت کوم چې د خپل قام د امن ضامنان شي. کو د هر طبقه فکر انسان دی، انسانیت سره ودرېږي. او د ریاست نه دا تمه او اپیل کوم چې د پښتنو دپاره د امن پالیسي خپله کړي. د پیسې د ګټلو تاسو سره د دنیا لارې شته او لګیا یې ګټئ، نو مهرباني وکړئ کم سے کم زموږ د سر سودا مه کوئ. پښتون قوم یو وارې بیا سختو ته مخامخ کېږي او زه دا اینم الله دې په موږ رحم وکړي. زه د عوامي نیشنل پارټۍ د نوښار بالخصوص او بیا په خصوصي په عمومي توګه ټولو ته دا خواست کوم، اپیل کوم چې ځان ورسوئ. دغلته نوښار کې زموږ پښتانه کورونه تباه شو، هسپتال ته ځان ورسوئ، غمجنو له ځان ورسوئ، کورونو ته ځان ورسوئ، خدمت وکړئ، خلکو له سینې ورکړئ، خلکو له اوږې ورکړئ، د خلکو غم کې شریک شئ. او دعا به کوم د خدای نه چې خدای دې د پښتون په خاوره امن راولي. ډېره